اذا قرئ القرآن نو که شرک نه ځان بچ کوي او د دې بصایرو نه فائدہ غستل غواړي نو غوږ وته کیدی نو کړه دینه چې کمونو فائدہ غستل غواړي نو غوږ وته کیدی ترغیب ال القرآن او پاو کی چې بیانول شي او لستل شي قرآن واذا قرئ القرآن او پاو کی چې بیانول شي قرآن فاستمعوا له آیات چې کمزای کې راغلي وي نو هغه ځای کې حکم وجوبي وي او چې د کمزای نه بهاري او نور به علما قیاس کی نو هغه د هغه مطابق یا استحبابي او یا بل حکم لري آیات راغله ده د مونږ په باره کې راغله ده او دویم وای ځنی وای چې دا د خطبه د جمعې باره کې راغله ده خو جمعه په مکه کې نو فرض او اعراب مکی دي جمعه مدینه کې فرض شوی و دا آیات د مونږ په باره کې راغله ده نو چې قران کریم لوستل کیږي نو غوږ وته کیدا وایذا قرئ القرآن حدیث هم تشریح کړی دا چې وایذا قرأ فانصتو چې کله امام تلاوت کوي نو تاسو ته غوږ کیدی وایذا قرئ القرآن پاو کې چې لوستل کیږي قران مجید نو فاتحه قران نه دی والقرآن العظیم فاستمعوا له نو غوږ کیږي دیتا وانصتو او چوپ شي نو کارونه پرې دی کې دې شي چې پتا سبحان را مکړې شي قران کریم مزامینو ته وکي دا الله ور توحید زړګي ته کوس کی لعلکم ترحمون کې دې شي چې پتا سبحان را مکړې شي واذکر ربک فی نفسک حاجتونه غواړي نو صرف د الله نه غواړه نو یو قران ته وکي دا او چې د قران نه د مسله زده کړه نو بیا حاجتونه د الله نه غواړه او یاد اور رب دی حضرت صاحب رحمه الله تعالی ذکر کئی تحفہ ابراہیمیہ کی چې ذکر قران کریم کې ډیر چې راغله دي نو دا په دې مطلب راغله دي چې الله په حاجتونو کې یادول حاجاتو کې صرف یو الله یادول خلق په حاجتونو کې غیر الله یادي نور سو کې یادي نو واذکر ربک فی نفسک یاد اور رب دی او دویم ذکر د عام اسکاروم دي چې الله یادوا چې زړه ترې تسلی کیږي نو امر مصلح ته واذکر ربک فی نفسک او یادوا رب دی فی نفسک پزړه خپل کې تضرعا پاجزه سرا وخیفه او رورو وخیفه او په یاره باندې تضرعا پاجزه وخیفتن او په یاره باندې خیف چې د فین یید فین مخ کی وی نو بیا چې کمندنو یاره د خوف ته وخیفه او په یاره باندې ودون الجار او نه په تیز باندې د وینانا بالغدو والآصال هر ټیم سبا او بیگا دون الجار بالغدو والآصال په تیز باندې موایا ودون الجار من القول بالغدو والآصال د دې سره د خلق سکی صاف آیات کریمه ده چې واذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفه د ذکر آداب راوړل واذکر ربک یادوا رب دی فی نفسک منفردا ځان لا اجتماعي کې هند م جوړاو چغي م جوړاوا چې غوبل جوړای غوبل چې کمندرو م جوړاوا فی نفسک یومانه ده د فی نفسک منفردن ځان لا یادوا ځان لا ناس ځان لا الله یادوا چغي جمعات کې د هند جوړ کړل دی غوبل جوړ کړل دی بل ادب تضرعا پاج ځای باندې دا الله نوم اخلي نو په ادب اخلا او په یاره باندې اخلام په یاره باندې او په ادب باندې اخلا بی ادبی مکو په ادب یو اخلا تضرعا فاجزای باندې وخیفتن او په یاره اذا ذکر الله وحده اشمئزت قلوب الذین دا د ذکر آداب دي سلورم ادب دون الجهر من القول بالغدو والآصال دون الجهر من القول تیز باندې چغې موا تیز باندې چغې موا دون الجار من القول
پتی زبان نه نبی علیہ السلام له صحابه رالل فیا قریب ربنا فننادیه اقریب ربنا فنناجیه ام بعید فننادیه زمونږ رب نږدې دی چې مونږ سره جرګو کو او کلری دی چې مونږ ورته چغې وباسو. نو آیات راغی اذا سألک عبادی انی فإنی قریب زینیز دی یما. نو په دمه دمه وایا یو سفر کې نبی علیہ السلام صحابه روانو نو په ډیره کې قتل نو الله اکبر په تیزه تیزه ویلو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته ویل اربو علی انفسکم فزانون لک خفشیو انکم لا تدون اصم ولا غائبا فزانون لک خفشی انکم لا تدعون اصم ولا غائبا تا سکون تا او غائب ترا مدد شنوائی تا سکون او غائب تا چغی نو باسی پا دمه باندی وائی پا مزه باندی وائی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ته چاوی چې پلان کی جمعات کې کسان راجم شي او په تی زبان تسبیحات او تحلیلات وي په تی زبان دی وي تسبیح وي تحلیل وي په تیزا هغه وی ښا. نو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ لاړو او د نبی علیہ السلام د زمانه یو شړای و وسره خپل کمبل و چوغای و او یو وسره لوخ او د نبی علیہ السلام د وختو. نو راغه او جمعات تا خلق ته وی ان هذه ثيابي لم تبلا وهذه الاواني لم تكسر وقد جئتم ببدعه ظلما ان هذه الاواني لم تكسر دا زمات د نبی علیہ السلام د دور لو خلامات شوی ندی. وان هذه ثيابي لم تبلا دا د نبی علیہ السلام د دور جامې لا زړی شوی ندی. وقد جئتم ببدعه ظلما او تاسو تور بدعت راوړو دام د کم ځای نه راوړو. وقد جئتم ببدعه ظلما او تاسو یو تور بدعت راوړو چې تاسو کوم دنو راجم شي او بیا چغي وباسي او هند کوي. قران کریم صفاوي دون الجار من القول بالغدو والآصال. احناف ذکر کئی فاتح القدیر کی او مظهریم داغه قول را نقل کړی دی الاصل فی الاذکار الاخفاء والجار به بدعت. اصل په ذکرونو کې اخفاء دا په پټه وکا والجار به بدعت او پاسکارو کې جار کول بدعتي. د منیت المصلی شرح دا غنیت المستملی د منیا شرح دا منیا خو پیژنې د طالبانو نیا د منیا شرح دا غنیت المستملی فاغی کی هغه وی قال ابو حنیفه ان رفع الصوت بالذکر بدعت. امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی وی چې ان رفع الصوت بالذکر بدعت چې په ذکر باندې आवाज اوچتول بدعت دي. په ذکر باندې आवाज اوچتول بدعت دي. او بیا وی الا ما خص بالاجماع. ها چې کوم حدیثو کې جار راغله ده کم ځای کې ناقه کې کوا لکه اذان کې جار دی اقامت کې جار دی دارنګه تکبیرات تشریق تی پاغي کې جار دی تلبیه دا پاغي کې جار دی. نو چې حدیثو کې کم ځای راغله ده نو په حق کې جار کوا خود ځان نه پاغي باندې مقیاس کوا چې د ځان نه چې کم دنو پاغي باندې قیاس کی
تفسیر مظهری ذکر کئی اجمع العلماء على ان الذکر سرا هو الافضل والجهر بالذکر بدعۃ الا فی مواضع مخصوصه. اجمع العلماء ان الذکر سرا هو الافضل. عالمانو په دې اتفاق کړل چې ذکر په پټای او دا غوړه دی. والجهر بالذکر بدعۃ او په تیز باندې ذکر کول بدعت دي الا فی مواضع مخصوصه مگر په یو څو ځایونو کې چې شریعت ویلی وي. چې شریعت کوم ځایونه ویلی نو هغه ځایونو کې هغه کی اجازت ته. د دې وجه نه احناف تکبیرات تشریق چي دي نو دا په پنځو منځونو کې دي که درشتو منځونو کې دي. نو یو قول دا دی چې تکبیرات تشریق چي دي اتو منځونو کې دي، پنځو نه اتو کې دي که درشتو کې دي. امام ابو حنیفه رحمه الله وی پاتو کی دي. دا عرفی درزی او د یوم النهر مازیګره پورې نو پینځه د عرفی درزی شو او ورپسې درې شو نو اتو منځونو کی دي. هغه وی زکه چې جار بدعت ته حسنه چې سیوایو شي شریعت اجازت نه کړو مونږه سیوایو کو نو بس دا تو دا قول بهتر دی. دا تو دا قول بهتر دی. سره دینه چې پای کې روایت راغله دي خو امام صاحب وی د بدعت او نزان بچ کول ضروری دي. هغه وی زدا تو غیله ترجیح ورکوم اگر چې فتوا د صاحبینو په قول لا او مونږه په درشت منځونو کې کوو. امام ابو حنیفه احتیاط کوي وی د بدعت نه چې کمندونو ځان بچ کول پکار دي. د بدعت نه ځان بچ کول پکار دي. شیخ عطار چې دی فرید الدین عطار رحمه الله صوفی دی او هغه چې کمندونو ذکر کوي اول د ذکر ترغیب ور کوي په یاد حق آمد غزائی روحرا مرهم آمد دل مجروحرا. دا الله ذکر د زخمی زړه دوائی دا گر زمانه غافل از رحمان شوی. پندامه کی دی خان گر زمانه غافل از رحمان شوی اندر آدم هم دمی شیطان شوی. کدا الله نه غافل کیږي نو شیطان ملګری کیږي. مومنا ذکر خدا بسیار گوئی تا بیا بی در دو عالم آبروئی. مومنانو ذکر ډیر کوي چې د الله تعالی عزت بیا مومي. خو بیا وای ذکر خاص الخاص ذکری سر بود هر که ذاکر نیست او خاص سر بود. ذکر خاص الخاص ذکری سر بود د خاصانو ذکر په پټه باندې ده هر که ذاکر نیست او خاص سر بود چې څوک ذاکر نه ده تاوانی ده. بیا وای ذکر به تعظیم گفتم بدعت است و اندر یک شرط دیگر حرمت است. ذکر به تعظیم گفتم بدعت است چې به تعظیم ذکری نو هغه بدعت ده و اندر یک شرط دیگر حرمت است او په دې کې یو شرط ور سره د حرمت ته چې دا حرام دي. نو به تعظیم چغي سوري سلوای داغي شریعت اجازت نه دی ورکړه. قران وی دون الجهر. نبی علیہ السلام وی ارب ولا انفسکم. عبد الله ابن مسعود ته بدعت وی. احناف چې دي نو هغه ورته بدعت وی. احناف ته بدعت وی. نو دا جهر دارستنی خلکو هغه چې کمندونو راستل دي دا د شریعت نه نشته چې په جمع ناستی او ذکر کوي چغي وباسي. چې کم فقهاو زنو لیکلی دي لکه د دې لپاره لوی دلیل د ذکر بالجهر د لپاره لوی دلیل چې دی ناغا د مولانا عبدالحی لکنوی رحمه الله یو رساله ده صباحت الفکر. صباحت الفکر هغه د ذکر بالجهر باره کې ډیر خلق پیش کړي
خود هغه رساله مقدمه وګوره چې هغه ولکه مقدمه ویلې ده چې زه دلیلونه پیش کوم نو دا به د کم جهر د پاره نو هغه د پټ ذکر د جهر د دې تعریفونه کوي نو جهر دو قسمه کی یو وی دی جهر مفرد او بل دی جهر غیر مفرد یو دی جهر د حد زیات او بل وی چې په حد کې دن نه دی نو جهر په حد کې دن نه کم دی نو هغه وی چې یو کس بل غاړه ته یوې غاړه ته او بل غاړه ته دوه کسه د سړی نه واوري نو دا جهر غیر مفرد دی دا جهر غیر مفرد دی او رستو وی چې زه دا دلایل پیش کوم نو دا په جهر غیر مفرد جهر مفرد بدعت ته وی او فقها وی چې یو سړی جهر کوي دوره جهر چې صرف یو تن یو طرف ته او بل طرف ته تنسکی واوري یو تن یوې غاړه ته او بل غاړه ته تسکی واوري دا جهر چې دی دا یو سړی کوي نو د دې لپاره شرط دا دی چې په جمعات کې بنئ په جمعات کې بنئ ځان له کمره کې وي په دې کمره کې با اودتا بیمار تا مزګزار ته تکلیف نوي او دې ځان لکې ناستو او د زړه د حضور د پاره چې دا زړه لګ حاضر کی او دا غي د پاره له ګوراره غونته کې کوي او لا اله الا الله لا اله الا الله داسې طریقې سره وای په شوق سره په محبت سره په ځان لکمره کې چې نو ودشته نه نایم شته بیمار شته او نو منزګزار شته چې هغه ته تکلیف شي نو کوي دي کنه ته چا ویلی دي چې مکوا نو دغه په جمعات کې ان شروع کی او بیا دا څنګه جار دی چې په لوډ سپیکر ولګي لوډ سپیکر ولګي او بیا تداعی هر چا ته دعوت یو ټول ځان لګي غوباله جوړ کړي ځان لګي غوباله جوړ کړي دې ته فقها دې ته بدعت وي دې ته عبدالحی لکنوی رحم الله هم بدعت ویلي دي هغه چې کوم روایت ذکر کړي دي هغه د دې لپاره نه دي ذکر کړي په هغه رساله د سره پویګیم نه نو دا د احناف فقها او ټول کتابونو ګوره چې کوم د فقہی کتاب دراواله وګوره یې ناغه به چې کوم نو دې ته بدعت وي چې رفع الصوت بالذکر فی المسجد حرام اول وی رفع الصوت فی المسجد حرام ولو بالذکر په جمعات کې چغې وهل حرام دي اگر که په ذکر ولې نه وي په ذکر باندې ولې نه وي دا د احناف سپتاوه سراجیه راواله دارنګ بحر الرائق کبیری قاضی خان ټول دا ویل دي چې ذکر چې ده نو هغه په جار باندې نیوي او هغه په سر په پټه باندې وي چې کم جارو نو دا کماوي چې دغه دی د حضور د پاره کسړې لګو کې نو جایز ده یاداسي ځنه خلق پويږي نه یو عالمي نیک عالمي ناغه سره خلق راشي یو ورځ هغه مقرر کړی د ذکر د تعلیم د پاره چې د ذکر طریقه به کې خي هغه صرف دومره وای تاسو یو تسبیح لا اله الا الله وای خزان ځان له وای په تیزه مو وای ناغه د ذکر طریقه خي نورستنی شاګردان ته نه دا جوړ کی چې یاره د جهر تعلیم کو او جهر خو خلکو ته حالانکه هغه صرف دا ویلی وی چې ځان له کوي یو داو کوي بیا ته بلو کوي بیا بلو کوي لکه فرض کا مونږ وایل کله یو زلزل سورۃ یاسین وای په خپل ځای په دمه دمه وای دې کې څنګه مونږ چې جارو کوي یا مونږ وای یاره لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین
د دې ورت کو ډیر ځلې وایو د ضرورت د پاره ټول سلسله چې کمونو داسه کوي وای خزان ځان له وای په دمه دمه سکی وای ندی کې کم جهر دی اغل نیک عالم دا ویلی او خلق ته نرستو هند جوړ کی هغه وی چې دا ویلی دي نو په نور زاینو کې لاړ شي او غوبل جوړ کی او نسبت هغه نیک عالم ته وکي حالانکه په مشران او علماي کرامو کې د دې سيزونو قائل څوک نشتا چې هغه چې کمندونو په جمعات کې غوبل جوړ کی هم بریلیان دي یا چې کمندونو سیفیان دي یا نور دي هغه د قواعد پابند دي وروره او خو بدعتيان او مشرکان دي جو ولي بنو خو چې ځان ته دیوبندي وای او اهل سنت والجماعت وای او حنفي وای نو د اصول د احناف تابعداري وکبیا او راول احناف خدام وی اللهم انت السلام ومنك السلام فرض مصپس په جار په حدیث کې راغله دي چې امام ارسوک نه امام چې امام دا وی روایت په کې راغله دي خو احناف وی دا حلا چې مقتدیان اوس د کړي ني که مقتدیان اوس د کړو بیا په دیم جهر نه کوي هي خو په دیم وای چې جهر دي نه کوي نور زاینه چې کم نه د احناف د کم ځانه وسړي جهر ثابتي اول مولانا عبدالحی رحم الله لکنوی رحم الله حنفی نه دسو او حنفی دی ناغه چې کوم ویلو نه داغه یو مطلب او خلکو ته نبل جوړ کو قران صفا ویل دي دون الجهر حدیثو کې صفا راغلی دي دون الجهر من القول بالغدو والآصال نبته زبان د وینانا بالغدو والآصال بیگاو صبا یعنی هر وخت ولا تکم من الغافلین او مکیگا د غافلانو نا ان الذين دلیل نقلی په توحید باندې یقینا کسان چې غدي عند ربک په دربار درفستا کې یعنی فرشتگان لا استكبرون عن عبادته اغه ځان معتبر نه غني دي عبادت د الله نه ويسبحونه او پاکي وي داغه الله پاکي وي او هغه الله ته سجده کوي هغه الله ته تابعدار دي نو ګورا فرشتگان سره د لوی تقربنا هغه د الله عاجزي کوي نو تاسو حاجتونه د الله نه غواړي او عاجزي صرف د الله کوي صورت کې درې مسالې وي تسلی ساته کامیابی ستاده دویمه اتباع ما انزلو کوي او دریمه مسله د توحید حاجتونه کوي او الله تعالی مدد شوای او پاغي باندې واقعات د انبیای